بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید در کوم چې دا ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول دعاګانې قبول کړي. دا رنګ څومره ټینشن چاته وي، څومره پریشانی چاته وي، چاته په ذهن کې سوچونه راځي، دا ټولو سوچونو د ختمولو لپاره ان شاء الله العزیز نن ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی وظیفه را کو زموږ ورونه داسې وي یا زموږ خویندې داسې وي د هغوی څه حاجت نه پوره کیږي او دغه رنګې د هغوی په ذهن کې یو ټینشن وي یا دغه رنګې په مغزو کې د هغوی څه مسله وي او دا مسله وځي نو بعضې وخت کې دا سوچونه دومره ډېر شي چې ډپریشن نه هلکه څه شکار شي. دغه رنګې د شپې اوده کې ګولۍ مولۍ خوري، دغه رنګه ټوله شپه ویښه وي، کله برګې شماري، کله څه کوي کله څه کوي، کله په کوټو کې یو ګوټه ګوري، کله بل ځای ته ګوري. مطلب دا چې ټوله شپه له خوب دا نه ورځي. د داسې حالاتو کې دوه وظیفې زه تاسو ته هم ډېرې زیاتې عجیبه وظیفې دي. یو مقصد به د دې وظیفې دا وي چې ستاسو حاجتونه پوره کېږي. دویم مقصد به دا وي چې ستاسو څومره ټینشن دی، څومره پریشانی ده، دغه رنګه څومره په ذهن کې وسوسې دي، څومره سوالات دي، دغه رنګه ټینشن نه تاسو له خوب نه درځي. انشاءالله العزیز تاسو دا وظیفه یو څو ورځې وکړئ، تاسو بیا تماشه کوئ چې الله پاک زموږ او ستاسو ژوند څنګه بدلوي. دا وظیفه موږ ډېرو خلکو ته ښودلې ده، د هغوی ژوند په دې باندې محترمو دا بدل شو. نو تاسو کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز ستاسو ژوند دا بدل شي. وظیفه داسې ده چې کله لومبی خو شرط د وظیفې دا شو چې موږ 5 وخته لمونځ کوو پابندۍ سره، ورسره به د قرآن مجید تلاوت کوو. دغه رنګې د هغې نه بعد به موږ 11 پیرې درود ابراهیم ووایو. څو پیرې؟ 11 پیرې درود شریف، بیا د هغې نه بعد 11 پیرې سورة التین، تاسو د سکرین باندې ښکاري، والتین والزیتون، دا مکمل صورت. دا صورت دغه رنګې 11 پیرې سورة الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مکمل صورت. دا به 11 پیرې وي. دغه رنګې د هغې نه بعد به 11 پیرې بیا درود ابراهیم وي، بیا به د هغې نه بعد سوال وکړي، د الله پاک نه دعا به وکړي، وبژاړئ، الله پاک د خپل فریاد ور وړاندې کړه. انشاءالله العزیز د یو څو ورځو په عمل سره ستاسو د ذهن نه ټول شکوک او شبهات او دغه رنګې هر قسم مقاصد دا به ستاسو پوره شي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.